الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. طالبانو مونږه سبق شروع کوو منی درس د ارشاد الصرف د کتاب او تاسو ته معلوم دی چې تاسو به نو ځکه څه د صرف او سبقونه ویل یا د طالبانو مورید وي. بهرحال دا تاسو ته به ان شاء الله بیا اوس اندازه موشي چې صرف چې کوم دی دا په علومو کې کوم حیثیت لري. مونږ به د دې حیثیت چې کوم دی اشاره به ورته کوو. په دې بورډ باندې مونږ یو څو خبرې لیکلې دي او دا خو صرف لیکل دي. په لیکلو سره به ستاسو اک شانتي اطمینان نه حاصلېږي چې کله تاسو د صرف علوم حاصل کړئ او خصوصا دا کتاب چې دا کوم ارشاد الصرف دی دا تاسو په دې کې مهارت حاصل کړئ نو تاسو ته بیا د دې کتاب اهمیت به تاسو ته معلوم شي. چونکې نن سبا هر څه نه یو رواج جوړ دی او هر څه یو مروجه شکل ورکړی شوی دی. ظاهري شان او شوکت پسې طالبان زی او اکشان ترتیب من سبا نشته. پخوانی علما او طلبه وجه کم دی یو کتاب پسې کم سعی او کوششونه کول او سفر به کولی او کتاب په داسې انداز باندې ویلو چې د بسنګ دا کتاب او ویلو بس دی به دغه کتاب مدرس شو. داسې انداز کې به ویلو څنګه به چې کتاب او ویلو ا کتاب بد بیا پڑھاولې شو بس بغیر څه د شروحات او بغیر څه د شرح او د درسونه د کتونه علاوه بس بعضی انسان دی خامخا مشکل لږه خو د کتاب زیاته حصہ 70-80% کتاب بدته آسان او هغه د پڑھاولې شو. نو پخوانی سبقونه په دغه انداز سره اوس هغه شان ترتیب نشته. اوس چې کوم دی د سبقونو ترتیب چې طالبان هم اجانتی سعی او کوشش نه کوي. اوس دا وختونه هم داسې دي ټول په منډه دي. نو بس طالب هم دا کوشش وي چې مونږه د لسو کالو پسې پاتو کالو کې او د اتو کالو پسې سلور کالو کې او بس زر فارغ شو. حالانکه دا علوم چې کوم دی دا څه معمولی شی نه دی. دا علوم عالی ورته وي خو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د علوم چې کوم ذخیره ده دا دغه وراثت دی او دا وراثت دی. بس علوم شرعیه چې کوم دي کنه دا ډېر اهمیت حامل دي او مطلب دې ته طالب علم هغه به د دې د زده کړو دپاره اکه طریقه اختیاري چې کومه زموږ اکابر اختیار کړې وه. نو موږ کوشش کوو انشاءالله چې موږ کتاب هم په هغه طریقه باندې ووایو. کتاب بخیر سبق به لږ لږ وایو. ضروري خبر نه چې مطلب موږ دا کتاب 3 میاشتې ختم کړو یا 4 میاشتو کې. دا کتاب دې موږ کال ته ورسو کال تر اخره پورې دې ورسو خو چې تاسو سبق زده شي او چې کوم سبق تاسو ویلی وي چې هغه تاسو ته یاد وي. پخوا به د کتابونو د حفظ ترتیب و. طالبانو به کتابونه چې کوم د حفظ کول موږ استادانو ریدي چې دا کنس کتاب چې کوم دی دا به مفتیانو یادولو. اته به مفتی ویلو چاته به کنز یاد شو ابه یاد کړو. دا شان دا قاضي حمدالله مولا جلال د دې کتابونو لیکلي دا د منطق کتابونه سلم دا و پخوانی علماء یادول. دا د منطق سخت کتابونه به انتها سخت دا یو عبارت حل کې یو قضیه حل کې وای باندې ټول ورځ لګي او طالبان به تناست وای باندې مشکل عبارتونه به اول ځان به پیو کو بیا به کوم دی یادول. نو پخوانی علوم دا شان مضبوطو. اوس چې کوم د طالبانو نه اکه د حفظ ماده وتی ده بس استاد چې ورته کم سبق کتاب په درس کې وي بس هغه سبق طالبان چې کوم د سبق وي او بیا چې استاد د کمرې نه یا مطلب لکه درس نه پاسي بس طالبانو مکه سبق باندې اکتفا وکي او نور سبق د یادولو کوشش نه کوي. بس هغه سبق ته نه هیر شي مخکې بیا د زبانی سبق نه. طالبان چې کوم دی سبق هغه دی چې کوم طالب یاد کو حفظ د کوم سبق دی په حفظ باندې شو.
او هر ټایم کې انسان سره کتاب نه چې مطلب دنه څوک د مسلې ته پوښتنه کوي کتاب څه ګورم یا دنه څوک د صيغه ته پوښتنه کوي مطلب کتاب ګورم یا د چرته په ترجمه کې دنه څوک ترکیب ته پوښتنه کوي کتاب ګورم نه بعض شونه چې کوم دا مستحضره په ذهن کې په تاسو سره استهزار داغي وي ګوره حافظ قرآن چاته وي آکسته وي چاته چې قرآن مستحضر وي په ذهن کې ورته یاد وي پوه شو کنه که چاته قرآن مستحضر نه وي نو هغه تاسو حافظ قرآن نه وي اگر چې ځان له ظاهري نن سبا خو حالات جدا دي بس خلک لکه چې مطلب ظاهري هغه دغه ځان له جوړې وي ډول موږ خلک ورته مولوي صاحب او حافظ صاحب وي حقیقت کې چې کوم دی حافظ هغه کس ته وي چې چا یاد کړی وي قرآن یاد کړی دغه شان چې کوم دی علم چې کوم دی عالم باندې ته و چاته چې مسائل د شرعیو یاد دي د دین مسائل ورته یاد دي که دا علوم عالی وي لکه داسې علوم چې کوم ابتدا کې راځي او که چې کوم دی علوم عالی وي لکه قرآن وي حدیث وي فقه وي نو موږ کوشش کوو ان شاء الله چې موږ دا کتاب په داسې انداز باندې وایو چې دا به تاسو حفظ کوئ ګوره ارشاد الصرف چې کوم دی دا د دې مقدمه به انتها ضروري ده او ټول کتاب ډېر ضروري خو دا مقدمه دا ډېر زیات ضروري ځکه ده چې دا مقدمه چې تاسو ووایي نو د دې تاسو ته به چې کوم کتاب روان دی د کتاب کوم لکه حصص دي کوم ابواب دي هغه به تاسو د دې مقدمې په برکت باندې 50% حل کړي وي په دې مقدمه کې که تاسو ذهن کولو شو او کوشش هم وکړو څنګه تر چې تاسو ان شاء الله په بورډ لیکل کېږي په بورډ باندې تاسو هغه طریقه باندې تاسو دا کتاب یادول کوشش کولو او یاد نو تاسو کله بیا دا دې کتاب نور بابونه شروع کوي کنه لکه حصص نو تاسو ته به 50% هغه مخکې نه به تاسو حل شي د دې مقدمې دا نه دا چې کوم دی لکه مقدمه د ارشاد الصرف ډېره مشهوره ده او بل په کتابونو کې د حدیثو غټ کتاب د مسلم شریف نه موري دا مقدمه هم ډېره هغه ده کنه مشهور او ضروري ده تک شان چې د ارشاد الصرف مقدمه هم ډېره ضروري ده نو کتاب دا پان بس بدلته کې خدا غفلت کیږي چې بس کتاب کې د کتاب مقدمه ني یا کوي نو په ترجمه ویلې شي بس صرف یافتنی مکه ختم شي نه دا مقدمه کم از کم 2 میاشتې کې ویل پکار دي 2 میاشتې کې ویل څه مطلب دا لګه لګه ورکول پکار دي طالب له طالب ویل پکار دي ذهن کې ورته سبق ورچول پکار دي بیا دا غي چې کم دی هغه ورته اجرا کول پکار ځکه په دې کې چې کم دی د اسم فعل حرف اجرا وشي دغه شان چې کم دی لکه سې اقسام ورته وي د 6 اقسام اجرا وشي د وزن اجرا وشي د 7 اقسام اجرا وشي پوه شو ماده اصلي او معنا د دې د معلومولو کوشش او د دې مطلب د لغاتو د پیژنګلو طریقه دا په دې کې راځي دا بابونو د افعال قسمونه چې کوم دي دغه بهر حال دي کې سنا طالب ډیر تغفر لکه رواني دي شي او دې کتاب په مقدمه کې غفلت نه کوي کچر تاسو په مقدمه د کتاب کې غفلت او اکثره طالبانو شاید صرف هم وي مدرسو کې او خو مطلب بهر مول لږ شي کوشش ولوکي خو بیا موږ ته شان استفاده نشو ولی بنیادی خبره دار چې د دې ارشاد الصرف مقدمه سمانه ده ویلي کدر د مقددي کتاب مقدمه مضبوطه ویلي لو کوشش کړي وي دا چې ممکن نه ده ان شاء الله د بلابه خامخا دا کتاب باندې باندې ځین کولاوي کتاب ګران دی زه کنه پیچیده هغه پکشته دی په دې مقدمه کې پیچیده ځای نشته او چې کله انسان کوشش کوي د الله تعالی امداد غواړي نو بیا یو کارم چې کوم د دنیا کې مشکل نه دی ها نو تاسو به دا سبق چې کوم دی سانه طالبان دي دا سبق په ځان سره لیکي کوشش کوي چې کدی کې د مدارس ولا طالبان دا سبق اوري نو هغه کا سار کې سبق د مدرسې ماسپخین کې د مدرسې سبقونه ماخام کې د ځان سره لیکي مطلب په کاپو کې دا لیکي او دې فائدہ ورته ده کې چې دا او دا بیا یادې دا دې ته یادې که صرف ویل کی او یادې نه کی ډېر لږ ټایم وباسي کا دی لکه اوس دا سبق ته موږ ان شاء الله لږ لیکو نو چې لږ لیکو آی با طالب ته خو یادېږي موضوع سره د هر ورځ سبق اړي سبقي څنګه چې حافظ چې کوم د سبق وای کنه او سبقي ورته وي شاته رد سي باري چې کوم سان سبق دی ویلي نیو سبق هغه د یاد وي هغه د سره اړي د بیا قران د نه هېریږي د ټول سبق یادي د کشات په دې سبق کې بزان له سبقي پیدا کوي بس دا واستاسو سبقي وي چې تاسو سبق شروع کو سبا بل ورځ دا ټول تاسو سبقي ده دا به ټول سره اړوي تاسو او راوي به دا به تاسو نه هېرېدې نشي نو په دې طریقه باندې بس تاسو دا کتاب یاد پاتې کیږي
او کنه صرف هم ویلو خم پېزان پوی کو خو چې دا ابتدایي سبقونه ټول درټ دي بس د اولاد طالب لپاره تکرار نشته موږ د مفتي جابر د اولاد طالب با صرف او صرف راټه لګي سبا لګي چې به وای بيخي خراب چې موږ ولته په مدرسه کې بچي والد داسې خټ حال بو وای کې با تر 12 شپې تر 12 یوي پورې با چې به طالبانو با په فریدیه کې چې کوم دي یو حال دی د طالبانو ایته به د لیوانو حال ویلو د لیوانو ولی ایته به د اولاد طالبانو ایته به څو وردن شو غیبا د ذکر کې چې به په سبقونو کې والد دک کتابونه به یاد الله ارشاد الصرف دا په فارسی او اردو کې دا نحویر دا بس چې به والد نو ایو چې دا د لیوانو حال دی دې کې په طالب په دې ابتدایي سبق کې به طالب ځان لیوانی جوړي دا چې کوم د سوچ او د فکر لا نه دي چې دی په سوچ او فکر کوي مطلب ورګه دا څنګه ابتدا کې به دی اول خراټه وي خچغه به وسنګ چې حفظ د پاره چې کوم دغه طریقه ده حفظ په کوم طریقې یادېږي په چوغ باندې حفظ یادېږي چې طالب ته کولو زیوي او دی په کې خو کولو میدان کې خو په کولو سینه سره چې وي د سبق چې کوم دی دا په هغه سړی کار چې وي کنه نو فطري تور باندې د ځین ته بل څه نه راځي په چا کوم شی دی وي مکه باندې د فوکس وي نو دا سبق به تاسو تک شان یادوي تاسو دې لپاره دا کوشش کوئ چې کله تاسو سبق وایي او ورټا کوئ نو ځان سره بنګ داسې سلو سبق مو وایي دا په چوغ وایي چې تاسو باید یو غنټه تیروي او په دې تیز چوغ باندې سبق چوي دا په لس منټو کې ان شاء الله یا ځان په شل منټو کې تاسو ته یادېږي او پوغ باندې یادېږي نو دې طریقه به ان شاء الله دا شامل شمو تاسو ته سبق په بورډ لیکو تاسو بیا کاپو کې دا سبق لیکي او دا به ځان سره دا کوي په دې کې موږ مستقل اجرا ان شاء الله کوم دا کاپو کې به اجرا بیا لکو موسی کاپي کې سلور 15 کاپي دي کنه هغه ټول اجرا ډکې دي دا کشان چې کوم دی هغه بیان تاسو صحیح بلی کو په ترتیب سره دا څنګه چې مطلب صيغه د یو وی یا مطلب باب بل زی وی او موږ د بل اجرا کوو نه په دې کې مشکل هم دادي چې طریقه نه طریقه د شاوسر د طریقه دا ډیر ضروری کار دی چې مطلب طالب ته په اکه طریقې شاوسر وخی په کومه طریقه باندې چې کوم دی دا ویل پکار دی دې کې چې کوم دی د هر یو باب سره د هر یو قانون سره او د هر یو مبحث سره خپل صيغه بحال کی استاد سه اقسام بیان ویل نو ته اوس د سه اقسام اجرا کی شش اقسام بیان دی ویل نو اوس به سره شش اقسام اجرا چې کوم دی به سره راوځي کی دا شان چې کوم دی هفت اقسام اجرا دیو کا دغه دیو کو بس ویل ته سره هفت اقسام اجرا راوځي کی دغه شان به مخه پایزه چې مطلب دی کی دا بابونه راځي بیا قوانین راځي صحیح قوانین ځان لدی د مثال ځان له اجوف ناقص مضاف ته محموز ده دغه په ترتیب سره په کوم دی داس اجرا کی او طالب با اجرا کې باغه مشغوله ساتي د کاپي اجرا بو تبل ورکې د صيغي او د قران او د عربي کتابونو اجرا بو تبل کې ځکه چې دا خو بیا د دې شي د پاره ویم کنه دمغه دې لپاره ویم چې مطلب په عربي په کتابونو باندې سړی مهارت حاصل شي او پوښ نو تاسو ته ابتدا کې دا یو څه خبرې مالي کلی دي چې تاسو خبرې مې تاسو ته وکي دا خبره مو تاسو ان شاء الله دا کوي د دې خبرو به تاسو خیال ساتئ چې دا سبق به سره کاپو کې لیکي او دا به یادوي تاسو نو باقاعده دا سبق اور لیکيږي لګ به ان شاء الله له استاد په خو خبرونه بلی خو سبق به دا اور لیکيږي او تاسو به ان شاء الله اجرا کوي په سبق اوریدو کې به تاسو کوتای نه کوي حاضرې کې وشکم دي تاسو کوتای نه کوي او دا کشان په سیغول کولو کې په اجرا کولو کې به تاسو کوتای نه کوي ان شاء الله دا چې بیا داسې څو ورځې پس به تاسو اندازو شي مطلب دا چې میاشت راځي که نه میاشت تاسو به دې کتاب په ډېرو سیسو باندې بیا پوه شوي وي او تاسو ته به ډېره فایده شوي او تاسو به دې کتاب سماره هغه حاصله کړي انشاءالله نو اوس موږ سبق ته راځو ابتداء دا څو خبرې کوو ځکه چې موږ پرون دا خبره کړې وه بله ورځ چې موږ انشاءالله کتاب شروع کوو بسم الله الرحمن الرحیم مقدمه د ارشاد الصرف بس دې کې دا مباحث نشته ساده خبرې چې هر علم شروع کونه وړاندې و شیونه ضروری پکار دي علم متعلق हर इल्म को शुरू करने से पहले 7 चीज़ों का जानना ज़रूरी है نو دا بعض علماء چې کوم دی په سلور ذکر کړي دي څوک وایي چې لس څوک تر لسه پورې تللي دي څوک 15 شپږ مختلف که نه بهرحال بس موږ به دا اووه خبرې ووایو چې هر علم شروع کولو نه وړاندې اووه خبرې ضروري پکار دي چې طالب اووه خبرې د علم متعلق ووایي ته چې هر علم شروع کوې دا خبره ته په هر علم کې لګولی شي که علم النحو وایي کې هم دا خبره کولی شي چې هر علم د شروع کولو نه وړاندې اووه خبرې پېژندل ضروري پکار دي که منطق وایي په هغې کې هم دا خبره که فقه وایي په هغې کې هم دا خبره
اصول فقه وي پای کې په اصول حدیث وي په هر یو کې ته دا خبره بس ویل شي هر علم کنه علم کې هم راځي کنه سر علوم چې دي بس پای کې دا خبره ته بول شي مقام د علم مقام علم تعریف علم موضوع علم غرض علم واضع علم وجه تسمیه کتاب مصنف کتاب دا او شیونه دي دا تاسو چې کوم دی په هر علم کې دا لګول شي او پای کې فټ کول شي مقام د علم اوسو به هم ان شاء الله وایو خدا مقام د علم ولې پیژندل پکار دي ځکه چې دې سره عظمت او شان معلوم شي چې طالب دا کوم علم شروع کوي او د دې علم مقام او پیژني نو د په دې علم از د کولو کې شوق نورم پر زیات شي او دلچسپي پکې واخلي خان پوه شو کنه خلک چې کوم دی هر یو شی سبا په معیار باندې دا کوي چې د یو شی معیار خي نو خلک هغه حاصلې کنه او مطلب هغه شی چې کوم دی هغه فایده مونږ وي هغه له فایده ورکه استفاده د خلک حاصلول شي نو هغه مقام او مرتبه د کشانتي هغه نو بلدای د مقام او مرتبه وي او دا پیژندل دی لپاره ضروري چې طالب سوکي طالب ته علم عظمت معلوم شي مقام په معنا مرتبه سره زیاده کنه او شان سره چې کله طالب ته علم مرتبه معلوم شي تاسو به ان شاء الله بیا سبب وي چې دی مرتبه څه د په علومو کې هغه دی د لپاره وي چې مقام د علم سره لپاره پیژندل پکار دي چې طالب ته د علم عظمت معلوم شي چې هغه بیا په علم کې نورم دلچسپي زیات شي تعریف د علم تعریف خو ځکه پیژندل پکار دي چې تعریف ته پیژندلې ني نو ته به د علم څنګه حاصلې لکه دې لپاره علما وایي چې که تعریف ونه پیژنې نو طلب د مجهول مطلق راځي سره راځي طلب یو شی حاصلول هغه پس کوشش کول داسې یو شی پس کوشش کول چې هغه ته معلوم نه وي چې یو شی تعریف ته نه پیژندلې او ته د هغه یو شی پیژنې نه او ته هغه حاصلې هغه ممکن چې ته حاصل شي او طلب د مجهول مطلق معنی دا راځي چې یو شی به معلوم وینا هر طرف نه ته چې کوم دی په ټول وجود سره یو شی نامعلومه او ته هغه طلب کې حاصلول کوشش کې نو هغه ته حاصلې دی نشي نو دی وجه چې کوم دی د علم تعریف بیا پیژندل پکار دی موضوع د علم دام دی وجه نه پیژندل پکار دی موضوع د علم چې مقصود او غیر مقصود کې فرق راشي ځکه چې اوس علوم خو ډیر دي کنه تاسو به ان شاء الله کم از کم دلته کې کوم علوم بیا ویل کېږي په مدارسو کې دا صرف ته نحو د منطق ته اصول فقه دا کوم دی بلاغت علم معانی دا ټول علوم چې کوم د اصول حدیث دا ټول علوم دي نو په دې کې دا یو هر علم د بل علم نه جدا دي امتیازي حیثیت لري هر علم د بل علم نه جدا دي څه کنه نو چې دا علوم د دې او د دې علم د دې علوم فرق پس راځي په موضوع باندې راځي د یو علم موضوع ځان لوي د بل علم موضوع ځان لوي د بل علم موضوع ځان لوي د دې علوم په درمیان کې فرق پس راځي په موضوع سره راځي او چې کله طالب موضوع د دې علم او پیژنینو دی با نو دی به چې کوم دی خپل مقصود پیژني چې زما دلته کې مقصود اوس په دې علم کې کوم یو موضوع ده ځکه دا خو ډیر علوم دي نو موضوعان ډیر دي کنه نو دی وخت بل علم چې دا کوم دی دا ټیم وي چې دا صرف علم دی موضوع چې کوم دی دا به دی چې دا ما مقصود حاضر وخت دا موضوع ده موجود علم پیژندل دي لپاره پکار چې مقصود او غیر مقصود علم کې فرق راشي چې طالب خپل مقصودی علم په دغه ټیم کې چې کوم اوس دی وي په دې ټیم کې د لپاره مقصودی علم کم دی نو هغه پیژندل پکار دي غرض او عاید علم ودام تاسو ته په غرض او عاید دام دي لپاره پیژندل پکار دي چې طالب د علم سره لپاره حاصلې څه کنه یو خواري یو کار چې کې لکه د نیک کار چې سانم کې دا به الله تعالی د رضا لپاره پکې دي خو بل څه خبره شته علم چې طالب خو ابتدا کې به دا خبرې د طالب علم د لپاره شرط دی چې دی با د لومړنۍ ورځې نه واله تر مرګه پورې ته ټول دا جون چې کم دی دا په طلب د علم کې تیږي لومړنۍ شرط ولدا دی او دوی مو سره دی چې دی به د الله تعالی رضا به دا د لومړنۍ ورځې نه واله تر اخره پورې به د الله تعالی رضا دا به د سوي غرض او عاید خان خو ظاهري تور باندې غرض او عاید هغه به تاسو بیا وایي کنه چې مطلب رسو برش چې ظاهره باندې دا خو هغه غرض او عاید خو لکه بعید رسیده کنه مطلب لري دا هغه د اخرت سره دغه تعلق دی دا چې کوم نه سماري دلته کې کوم غرض او عاید کوم لکه پیژندل پکار دي هم دې د پاره چې طالب وي چې هغه دا علم زسره پر حاصلوم چې د دې څه فائدہ شته کني شته نو دک غرض او عاید او د دې فائدہ شته چې دا غرض او عاید طالب پیژني نو دا په علم کې نورم چې کوم دی دا نه زیاته دلچسپي ور پیدا شي واضح د علم پیژندل هم ضروري پکار دي ځکه چې دا مثال پیژني چې دا علم چا وځه کړی دی
اوس موږ ته خو د علم په پته نه لګي کله به تا ته د یو کتاب یا د علم پته به تا ته دا واضح نه پته لګي چې دا څانګه د مرتبې والا علم دی چې واضح لوی وي او واضح چې کوم د عظمت شان لري نو بیا علم به هم یقیني طور باندې ځکه چې اوس دغه چې کوم دی لوی شان والا انسان چې کوم او مطلب کمزور خبرې نه کوي کنه کوي او کوم سنجیده خبرې کوي او مطلب داسې د خلکو د فایدې خبرې کوي چې چا عظمت وی کنه د کوم انسان مطلب مرتبه دوی وي لکه اوس ګوره کلام الله ته عظمت پس حاصل لیکي د الله تعالی کلام دی کنه پوه شوي نو دک شان چې کوم دی بلا تشبیه موږ د خبره کوو چې تاسو پوه شئ مطلب یو علم ته پیژنې نو دا واضح نه به پیژنې چې واضح دا علم که وضع کړی چا دی تاسو به ان شاء الله بیا پته ولرئ چې دی واضح څه دی څنګه تاسو دی واضح وپېژنئ که نه تاسو به چې دا خو ډېر لوی علم دی ځکه چې واضح دا نه لوی سړی دی که نه حقیقت کې ډېر لوی سړی دی نو تاسو ته به اندازه وشي بیا به تاسو د دې علم په حاصلولو کې نور محنت زیاتوئ وجه تسمیه د کتاب دې کتاب خو ارشاد الصرف وي نو دا پېژندل پکار دی چې دا ورته ولې وایي پوه شو که نه دې کې هم دا فایده ورکوي دا د خیري درې واړو د دې لپاره چې دا ارشاد الصرف ورته ولې وایي دا د دې لپاره چې هر دا نوم ورته ولې ښه دی نو بعضې کتابونو نومونه داسې که نه چې هغې ته سړی وګوري نو هغې نه د هغه بیا طالب چې کوم دی کتاب واخلي اکثر له ګوري نه ته یو تاسو خو چېرته اوس لا ابتدایي ورځې دي او چې کله تاسو نور درجې ووایئ که نه نو تاسو بیا شروحات پسې ګرځئ یا تاسو به اکثر له شروحات به په مکتبو کې د په نومونو باندې اخلي بس نوم به عجیبه نوم به ورکړي بس تاسو بیا واخلئ چې والله دا ښایسته به اګر څه پکې وي یا نه نو دغه نه دا نوم چې کوم دی نوم دا ډېر په دې ځان ته یو څوک د خپل طرف ته چې کوم دی رامایله کولو کې د دې کتابونو دا نومونه د هر څه نومونه دا چې کوم دی ډېر اثر لري نو دا کتاب ته ارشاد الصرف دا نوم ورته ولې ښودلی شوی دی نو د دې چې تاسو د دې دغه وپېژنئ دې سره چې کوم دی د طالب په علم کې نور دغه کېږي په کوشش کې چې کوم دی طالب دغه راځي مصنف د کتاب چې کوم دی دا هم دغه دی د دې لکه مقصد هم دغه چې مصنف د کتاب پېژندل دې وجې نه پکار دي چې مطلب طالب څوک چې طالب ته پته ولګي چې د دې مصنف څوک دی ګوره یو واضح د علم دی علم خو چې کوم دی وړاندې لکه واضح شوی وي خو بیا ترتیب دی کتاب له ترتیب لکه د علم له ترتیب چا ورکړی وي نو بیا د کتاب په شکل کې د علم له ترتیب چا ورکړی وي بیا مختلف مصنفین وي او چې موږ کوم مطلب کتاب ارشاد الصرف د دې مصنف څوک دی نو هغه لوی سړی دی او ان شاء الله تاسو وایئ بهرحال دا چې کوم دی تاسو دې کې موږ یو خبره چې وکړو که نه زما ذهن ته راځي نه خو بهرحال دې کې نه غرض او آیا هم دې دپاره چې د طالب سعی چې کوم دی دا محنت دا غرض او آیا پېژندل دې دپاره پکار دی چې طالب سعی او محنت دا لکه عبس لنډ شي طالب سعی او محنت عبس ځکه چې دې محنت کوي دې خواري کوي د څه غرض دپاره کوي او چې دا دې پېژندلي ني او په دې لګیا وي محنت کوي صحیح ده که نه نو د دې به بیا څه فایده ني نو دا هم پکې راځي دا ستاسو سبق شو او دا به چې کوم دی تاسو چې کومه طریقه ما تاسو ته وکړه دا به تاسو یاد ساتئ صحیح ده که نه او په دا خبرو باندې به تاسو انشاءالله عمل کوئ په سبق به یادوئ وما علینا